دا سورت قیامت ته مخکې سورت مدثر ذکر شو دا سورت مدثر کې بیان د صد تقوا او د مغفرت شو هو اهل التقوا واهل المغفرة او په دې صورت کې محل د تقوا او محل د مغفرت ذکر کړي محل د مغفرت ذکر محل د مغفرت څه دی قیامت خیال کړه قیامت به ال تظاهری تقوا به مال تظاهری نو الله فرمایي لا اقسم بيوم القيامه زما دې قسم دا لا زائده ده په معنا ده اقسمو سره خیال کړه دا څنګه چې قسم نه کوم په ورځ د قیامت خیال کړه ها دلته دا لا څه ده لا زائده ده صرف د پاره د تحسین د د تحسین د کلمات راغلي دي ولا اقسم قسم دي زما بالنفس اللوامه په نفس اللوامه باندې باغ روح دي زما قسمي چغل لوامه دي پوښي په ها دا څو قسمه نفوس دي خیال کړه لکه هو قسمه نفوس دي اوري یو نفس اماره ده دا د کافرانو نفس ده یو نفس لوامه ده دا د فاسقانو ده او بل نفس مطمئنه ده د طالبانو ده ها بل نفس راضیه ده د عالمانو ده بل نفس مرضیه ده هغه د اولیاءو ده او بل نفس ملهمه ده د انبیاء علیهم السلام ده او ها نفس ملهمه او بل نفس څه ده نفس صالحه ده د مرسلین ده خیال کړه نو الله پاک فرمایي قسم دې زما په نفس اللوامه باندې پاغه نفس باندې چې بنده ملامت کوي پس سره په ګناه سره ايحسب الانسان ايا ګمان کوي انسان الله نجمع ما چې موږ په جمعنو کو اډو کې د انسان دا ګمان دی چې ته به دوباره ژوند نه شمه او دا اډو کې به زما د قبر نه راجم نه شي بلا دا سندا قادرین من قادر یو علا پدې خبره ان نسویه بنانا چې برابر کو مونږ بندونه چې بندونه د ګوتوي برابر کو نور څه خو سکه چې خپې د خپو سره برابر کو بندونه د بعد د بندونو سره برابر کو خیال کړه تفسیر کې لیکي چې د انسان دا د ګوتې د بندونه نه دي دا د هر انسان د ګوتې د بند د بل انسان د ګوتې د بند نه ده مخالف دی نه اقا زاړه بندونه به مونږه سکو یو ده خیال کړه دا مخالف دی د دې د انسان د دې ګوتو د رګونه دي خیال کړه لکه د دې غټه ګوتې د رګونه دا د هر انسان د بل نسدي دا مخالف دی د دې وجنه د خط کې اشتباه راځي او په دې بندونو کې اشتباه نه راځي خیال کړه لکه او تاسو به د دې ګوتې د دې خپل ګوتې دغه دا رګونه لیدلې نه دا په دغه کې کمپیوټر وته وي کسه شي هغه کې دومره غټ شي کنه لکه دا ګوتې چې څومره غټې دي داسې نو دا ځان لشي دا ښکاریږي پوښې د دې ګوتې نه یو سپېړه جوړ شي پوښې په کنه یو لوی شي ته خیال کړه نه دا الله تعالی د هر انسان د بل نسدي جدا پیدا کړی دي بل یرید الانسان بل کې اراده لري انسان لیفجر امامه چې د نافرمانی وکي د وړاندې خپلنا د انسان د اراده ده چې د قیامت نه انکار وکړي خیال کړه داغه نه نافرمانی وکړي یسالو د غواړي ایان یوم القیامه کله به دا ورځ د قیامت تاسو نه کوي یره دا ورځ د قیامت بشرته فاذا برق البصر کله چې وبريخي سترګې دا د ځان کدن وښي از سترګې برېخنا شروع د یو شینه وته دوا او درې او سلور ښکارا کی په شپه د ځان کدن حالت شي د سترګې اکارې شي خراب شي وخسف القمر او تور شي سپګمای خیال کړه سپګمای به تور شي دا نبرق البصر دا په کوم وخت چې کله دا شپېلې والے شي په دغه وخت کې بسترګې د خلقو څه شي په برېخنا شي او قمر څه شي هغه تور شي وجمع الشمس والقمر
نور سپوږمۍ به جمع کړلی شي دا به دواړه به راوغورځولی شي دې ځمکې ته یقول الانسان هلته به وایي انسان یومئذ په دغه ورځ باندې څه به وایي این المفر چېرته د تېښته کله دغه ورځ ده لا وزره چې نشته دی بچاو ستا دپاره کله په معنا د حقا سره خیال کړه نشته دی څه بچاو ستا د دې نه بچ کېدلی نه شي وزر ویلی شي خیال کړه لکه وزر ویلی شي ترک ته ګناهونو ته هم څه وایي اوزار ویلی شي خیال کړه الى ربک یومئذ المستقر رب ته به ستا په دغه ورځ باندې قرار وي الله ته به ته پیش کېږي یونبأ الانسان یومئذ خبر به کړلی شي انسان په دغه ورځ باندې بما قدم دا هغه اعمالونه چې ته وړاندې کړي واخر او رستوي کړي لمبي اعمال او رستي اعمال خیال کړه لمبي خو اعمال خو هغه دي چې په ژوندانه وکړي او رستي اعمال څه دي هغه چې وصیت وکړي څه وکړي اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث بنده مرشي خود د اعمال ژوندۍ هغه کم اعمال ولد صالح اولاد نه پاتې شي دغه اخر دی او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او صدقه جاريه خیال کړه لکه دغه اخر دی یا د اخر نه مراد هغه وصیتونه دي چې د کړي دي چې زمان ورستو بعد د اعمال کوي دغه اخر دویمه ترجمه دا ده چې د اخر نه مراد ترک دی خیال کړه لکه دې به خبر شي دا اعمالونه چې د کړي وي واخر او دا اعمالونه چې د ترک کړي وي بل الانسان على نفسه بصيره بلکې انسان په خپل ځان باندې بصیرت هغه دلیل دی هر انسان په خپل نفس باندې څه دی دلیل دی ولو القى معاذيرا اگر کده وګرځوي عذرونه خپل کله ته عذرونه دو پیش کی خدای په خپل په ځان دلیل دی لا تحرك به لسانك اي حبيبا تم مخوزوا په دې قران پاک سره جب خپل تلاوت ته قران پاک شي کې نه دا ډېر په تیزه باندې مکو لتعجل به چې تلوار وکي په دې سره خیال کړل ان علينا جمعو بشک په مونږ باندې جمع کول د دې قران پاک دی پسینه ستا کې دا بستا پسینه کې مونږه جمع کو وقرانه او تلاوت ته د دې تلاوت په ما باندې د ستا په دې جبه باندې خیال کړل فاذا قرانا وهر کله چې مونږ ولولو د قران پاک لره په جبه د چا باندې د جبريل عليه السلام فتبع قران تتابع شد تلاوت ته دي ته د دې تلاوت ته صرف وګ کېدو ثم ان علينا بيانا بیا په مونږ باندې بیان او تفسیر د دې قران پاک دی د دې تفسیر په مونږ باندې دی خیال کړه دارت دې په چا باندې په اهل حدیث باندې په چا باندې په اهل حدیث ولی اهل حدیث هغه اجتهاد نه مانی چې اجتهاد نه مانی نو د مجتهدینو تحقیقاتم نه مانی خیال کړه د مجتهدینو تحقیقاتم نه صرف د پیغمبر علی السلام حدیث مانی او ډیر مسائل داسې دي چې هغه پیغمبر علی السلام هم نه دی واضح کړی لکه د ربا حدیث د ربا په حدیث کې صرف شپږ څیزونه راغلي دي د نور اشیاء چې په درګونو اشیاء دي دغه د ربا پته د حدیث نه لګي د سنه لګي د اجتهاد د مجتهدینو نه د اجتهاد د سنه د مجتهدینو کته وای زه اجتهاد نه منم نو دا بیان د قران پاک ونش د الله وعده پورا نشول د الله وعده پورا نشول خیال کړه حالانکه الله وعده کړی چې زه تاسو ته بیان د څه کومه د تفاسیر د دې قران پاک کومه او چې حدیث کې نشته ده او ته اجتهاد هم نه منې نه بیان ونه شو چې بیان ونه شو الله په خپل وعده کې الله په خپل وعده کې رښتینه نه شو نعوذ بالله نه د اجتهاد نه انکار دا د الله د الله د بیان نه څه دی انکار کوشش کلا تاسو نه دا بل تحبون العاجله بلکې تاسو خو خوي سره دنیا لرا تاسو صرف دنیا غواړئ وتذرون الاخره پرېدوي اخرت لرا وجوه يومئذ ناظره مخونه په پتا غورت باندې تازه وي الى ربها ناظره خپل رب ته بګوري
مخونه د مؤمنانو به صحیح تر او تازه ها رب تبکتون کی وی د رب دیدار څه دی حق دی. دا آیات زمونږ د پاره دلیل دی چې دیدار د الله تعالی حق دی. معتزله ته نه انکار کوي، معتزله ته څه کوي؟ انکار کوي. هغه وی دیدار خواله کیږي ها چې محاذات وي او په الله په محاذات کې نه دی ها. الله هر ځای موجود دی، په محاذات کې نه دی، په یو طرف کې نه دی. د دې وجه نه دیدار څه دی ها نه کیږي. هغه عقل ته برابرې عقل ته ها. حالانکه دغه چې کوم دین پسه دی، دین په نقل دی، هغه په عقل نه دی. خیال کړه دین پسه دی په نقل دی. خیال کړه د دې آیات نه ثابتېږي دیدار د الله تعالی ثابتېږي. حدیثو کې راځي چې د چا دیدار با چې کوم دین تفسیر مظهری لیکي چې د چا دیدار به سار او بیګا کیږي ها، د چا دیدار با هفتوار کیږي، د چا دیدار ما ماهوار کیږي ها، او د چا دیدار په پکار کیږي د خپل اعمال مناسب ها. د دیدار نه اهل سنت والجماعت ها اقرار کوي ها، او معتزله نه انکار کوي. وجوه یومئذ مخونه به په دغه ورځ باندې ناز په باشرتون ترشمخي وي. ځینې مخونه به صحیح بد شکله ترشمخي وي. بصر څه ته ویلی شي؟ وختي تیر شو که نه. بصر چې کوم دی هغه ترشمخی د مخ ته ویلی چې دا د خولې اکر ورسره خراب شي. تظن ګمان به کوي ان یفعل بها چې عمل به وشي د دې سره فاقره د فاقرې. خیال کې راغله تظن خیال به کوي دا څه دغه ترشمخه خلق ان یفعل بها فاقره چې په دې باندې به عمل وشي د فاقره. فاقره څه ته ویلی شي؟ هغه مصیبت ته وي چې ملا ماتي ها. فقر څه ته ویلی شي؟ د ملا د اډوکي ته، د ملا د دې غټ اډوکي د مهوري دي کنه د ته فقرات ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ فقرات. د دې یقین به دا خبره چې زمونږ د ملا به څه کیږي، دا به ذره ذره کیږي. خو شي تظن دی به ګمان کوي ان یفعل بها فاقره چې د دې سره به عمل د فاقری کیږي. کله دا شنه د اذا بلغت التراخیا، کله چې ورسیږي دا سا چتا ګورګوټ تا د مړې د غټ راک ته ورسیږي. وقیل او ویل شي من را سوق دی دمګری چې کله د سا خيږي ا دې ګورګوډی ته دا سارا ورسیږي او आवाज وشي چې را دمګری کاکا شته دي چې راشي په مونږ باندې دم واچي، په دې کاکا باندې دم واچي. وځونا دې ګمانو کې دیم دا ګمانو کې انه الفراق چې دا وخت د سره د فراق او د جدایي. په شي په یو مقتدی کور ته بوتلم وې زمون کاکا نه دغه ته نه جوړه دي چې ته په دم واچي چې زوره لموزاغه اخیری ځن کدن. په شي یا خدای پاک دا پس شرم اخته شم ها. اوس کچې زه دمه جوم وی بچوي واجراله. په شي په کنه نو دغه دا هغه دم می ډیر مختصر کپوشي ها. مې چې په عزت کې ته وسوځما په شي په بس په خیر سره ته راوتلم اجبار ها راوتلم आवाज شو کاکا مرش. مې دا شکر دې په شي په کنه چې دغه نه خلاصون د بیزتۍ نه خلاص شو. خیال کړه کنه دغه وخت بیا د دمګری आवाज کوي خاو یې دمګری شته دې کنيشته. وزنا او دې ګمانو کې انه الفراق چې دا فراق دی. ولتفت الساقو پای وشیو پاندای به ساق د بلې پاندای سره ها. ظاهری ترجمه خو دا ده چې د یو بر سره پاندای چې کم نه ها راخلاصي او ځان کدنی په شي په. او دا یو مولانا سے بوسات ته خطلو. هغه مولانا سے بخیل خو انتهایی بخیل د جانونو بخیل ها. زموږ د دې کلی وسات خطلو د خپې به یو بل را خلاصولې او ما ډیر زورو کو درې ځله می سورته یاسین ختم ک چیرې د نه د اساس روخي چې د مصیبت نه خلاص شي. خو شي به کنه خو مړ نشو چې مړ نشو کلی تراوره سي دم کور تراوره سم आवाज وش کاکا مرش. مې زدام شکر ده. خو شي د دې مصیبت نه خلاص شي. خو شي به او یو ظاهره ترجمه خو دال خو بل ترجمه دا ده چې ولتفت الساق بالساق. ورځ اخیری د دنیا ها او اول ورځ د آخرت دا د یو بل سره شي یو ځای شي ها. چې دا ورځ د صدا ورځ د شپېلې ده. په شي په اول ورځ او اخر ورځ دا د عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر ده. په شي په چې د دنیا اخیری ورځ دا یو ساخ ده
او د دنیا د آخرت اول او د بل ساق دی د ساق نه مراد د اول او اخیری ورځ ده خیال کړه الى ربک یومئذ المساق رب ته په دغه ورځ باندې شتا رفتار وي په دغه ورځ ته الله ته رفتار دی فلا صدق د صدقه نه د کړي چا دی بندا چې دې خیال کړه کنه دې مجرم دی د صدقه نه د کړي ولا صلی مونږ نه د کړي ولکن کذب لیکن انکار کړي دی د اخرت نه وتولى او شای ګرځولې دا ثم ذهب الى اهله بیا لاړ شو خپل اهل ته یتمتع په تکبر سره چې کله بده ماجیګر کوړه ته په تکبر سره روان شو تمتی څه ویلې شي دا د مت وینه ده مت ویلې شي زهر ته خیال کړه کنه سمنو زحایاکم فانها على صراط متاياکم حدیث مبارک قربانی سربوي دا ستاسو په آخرت کې دا په آخرت کې څه ده متویه ده متویه معنی مرکوبه الزهر مت وسته ویلې شي زهر ته متویه څه ته ویلې شي مرکوبه الزهر خیال کړه یتمتع دې دا ملا څه کوي ملا اړې راړې اولادک هلاکت استاد پاره په اولا استاد پاره دې هلاکتي اولا وېدا مقلوب دې ویل نه ویل هلاکت ته ویل شي او ثم اولادک فاولا بیا دې استاد پاره هلاکت او بیا دې هلاکت وي خیال کړه بیا دې استاد پاره هلاکت ندا او اولا کده ولی نه مشتق شي ولی قرب ته وي یعنی قرب لك الهلاك ثم قرب لك الحياه هلاك خیال کړه قرب لك الهلاك او ثم قرب لك الهلاك خیال کړه او بعض مفسرین ډیره مزیدار ترجمه کړی دا چې دا سلور ځلې خیره د تولی شوی دی خیال کړه یو خیره یو هلاکت په وخت د مرګ کې دی بل هلاکت په وخت د قبر کې دی بل هلاکت په وخت د حشر کې دی بل هلاکت په وخت د دخول د جهنم کې دی په وخت د دخول د څه کې دی د جهنم دا سلور ځلې خیره دته په دې وجه باندې شوی دي چې حالات څه دي حالات سلور خیال کړه ايحسب الانسان آیا ګمان کوي دا انسان ان یترک سودا چې دې په پرې خو دې شي محمل د انسان دا ګمان دی چې د سره به حساب نه کیږي علم یکون نطفه اید اساس کینو ممنی د منی یمنا چواړه ولې شولا پس کې په کټوټې د خېټې کې ثم كان علقه بيات علقه جوړ شولا په دغه کټوټې کې فخلق فسوا بیا الله تعالی دلته جوړ کو لسنه جوړ دا بیا پکې ساواچو فسوان برابر ک بدن د خیال کړه لاسونه او خپې او سترګې وګونه پکې جوړ کړل فسوا برابر فجعل منه الزوجين بیا جوړ کو دنه دو جوړای الذکر والانثى چې ذکر او انثى دې خیال کړه دنه بیا جوړې پیدا شولې الیس ذالک بقادر آیا نه دغه الله بقادر قادر دی ان یحیی الموتى چې ژوندۍ کی مړو لرا سره ژوندۍ کی مړو بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ الدهر دی د دې نامه کې سورۃ انسان یا سورۃ قیامت ذکر شو سورۃ انسان مرتو خیال نه دی سورۃ الدهر ته سورۃ انسان د دې نامه کې سورۃ قیامت ذکر شو پاره کې بیان د سو پاره کې بیان د انتها د انسان چې هغه د مرګ شکم دی کله اذا بلغت التراقيه وقيل من راق وظن انه الفراق هغه کې بیان د انتها د انسان او په دې صورت دهر کې بیان د ابتدا د انسان بیان د سده د ابتدا د انسان خیال کړه او نو الله جل شانو فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر
آیا راغلی دی په دې انسان باندې یو زمانه یو وخت د زمانې نه لم یکن شیء مذکورا چې نو دی یو شی ذکر شوی په دې انسان باندې یو وخت د زمانې راغلی چې دی هیڅ نه دی هیڅ نه هغه په شاګانو د پلرونو کې را روانو خو وجود خارجي د نو بیا مونږه ژوندې انا خلقنا الانسان مونږه جوړ کو دا انسان من نطفه د ساس کې نه هغه ساس کې امشاجن چې مخلوط ته مشه څه ویل شي اختلاط مرج او مشج اختلاط ته ویل شي د مخلوط معنی نه مخلوطه پس د نارینه او د زنانه نبتلیه مونږ ازمایش کو په د باندې فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا د تمونګه لارو خدلا په خي طرف ځای کا په چپ طرف باندې چې یا شاکر شي یا څه شي کفور شي ان اعتدنا للكافرين سلاسلا تیار کړی دي مونږ کافرانو لره زنجیرونه څو زنجیرونه او اغلالا سلسله هغه زنجیر ته وي چې په خپو کې اچولې شي اغلال جمع د غول دا هغه زنجیر ته وي چې په مړی کې اچولې شي وسعيرا اور د لمبي ان الابرار يشربون من كاس دا د مؤمنانو صفات الله کوي بي بس کی دا هغه شرب دا دغه کاسینا کان مزاجها کافورا چې داغه سره اختلاط ته کافور دی کافور یو چینه ده داغه چینه او بډیره خوږي هغه په دې کاسه کې شریک شوی عینن داغه چینه ده یشرب بها عباد الله اسکی بندگان د الله یفجروا انها تفجیرا او څوک جاری کوي په دې جنت کې فرشته په جاری کولو سره یوفون بالنظر دا خلق دی چې دی وفا کوله د نظر چې نظر به وکړو نظر به پورا کاو نظر کول دا عمل د بخیل دی عمل د چا دی او پورا کوله عمل د متقی دی عمل د چا دی متقی دی کول نظر کول د بخیل صفات دی او نظر پورا کول د متقی صفات دی خیال کرا ولی حدیث کې راځي کنه چې بخیل سړی چې اسی خیرات نه کوي د پدان باندې فرض کی نظر وکي چې راکدا زوی مې جوړ شو یره کدا دا مور مې جوړ شو نه اله بخیرات کوم د بخل د بخیل کار دی ا پورا کولی بیا څه دی دا صفت متقی دی ويخافون يوما او دی یریږي دا عذاب دا غورتنا کان شره مستطیرا چې شر داغه پراخه دی شر داغه ډیر لوی دی مستطیر ما نوګت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا طعام چاله ورکی قیدیان ولا یتیمانان انما نطعمكم او پدله کې وای مونږه طعام در کو تاسو ته لوجه الله د پاره درزاد الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا د دنیا بدله د نه غواړو ان نخاف من ربنا یریګو مونږ در خپلنا یومن عبوسن قمطری دا ورځنا چې هغه ترشمخه ورځ ده او قمطری را ده قمطرا عبسا قمطرا قطبا او بصرا کلاها دا ټول مترادف الفاظ دي لګ فرق دی دغه ورځ نه مونږ یریګو چې دغه د ترشمخه ورځ ده فوقاهم الله شر ذلك اليوم بچ الله تعالی دی لرا د شر دغه ورځ نه ولقاهم نظره سرورا او ورک الله تعالی دی ته تازگی او خوشحالی ورک لقا په معنا د اعطوا سره خیال کرا دا چې د سنا شي یو لقیا یلقا دی یو لقا یلقی دی واش لقیا ملاقات ته ویل شي او د ضربنه چې شي نو غرزول ته ویل شي القي عصوا القي عصوا وجزاهم ورکل الله تعالی بدل دوی ته بما صبروا د صبر خپل جنتن و حریرا د جنتونو او د ریخمو متکین فیها للارای لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الته بدن نه دنور بلاشي انا بزمهريري زمهرير سره یا خوال یو مولانا ته بمونځکاو لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا زمهرير چې چاو وینم مونږ دی وشو کو ونشو کنه
تغییر فاحش راغی په معنا کې مونږ دی ونه شو دا ګوره چې سوره زمانه دا مونږ مقتدیانو ته کړی دی پوه شئ پکې دی ویره مونږ ډېر ښه کار وکړو و د خدای بندیانو څه خو زده کوي که نه بیا په مخ کې ودرېږئ مصلې ته زده کړي هم نه دي او درې ورځې تبلیغ له لاړې نو څه کوې اوس خلکو له مخکې منځونه کوې د خلکو منځونه پاڅېدی پوه شئ پې که نه داسې زړور دي چې څه وایم پوه شئ پې که نه هلکه چې په سب کې طالب شته دی عالم شته دی ته ولې مخکې کېږي پوه شئ پې که او نو مطلب دا دی چې زمحریر چې دی نو دغه بیا معنی ماته شوله په یو هی او هی کې څه شو دومره فرق راغی پوه شئ پې که ودانیة علیهم ظلالها او نږدې دی په دې باندې ظلالها ودانیة علیهم ظلالها او ډېر قریب به په دې باندې سوري د جنت سوري د جنت به دې جنتیانو ته ډېر نږدې وي وذللت قطوفها تذلیلا وذللت قطوفها او عجز بشي دیتا هغه خوشې د میوې د میوه‌جاتو خوشې به ورته څه شي او به ورته ډېرې ذلیله شي او به ورته مخې ته راشي تذلیلا په ذلیل کېدلو سره یعنی د دې ته به تابع وي چې دې کله غواړي میوه به ورته خولې له راځي یطاف علیهم بآنیة په ګرځولې به شي په دې باندې کاسې من فضة د سپینو زرو واکواب او دارنګې دا څه جمع د کوب ده څه ته ویلی شي دې جګ ورته وایو مونږه کانت قواریر هغه جګان به د څه وي د شیشې وي د شیشې به وي قواریر او دغه شیشې چې دي من فضة د سپینو زرو به وي حقیقت کې به سپین زر وي شیشه خو ماتېږي که نه او سپین زر نه ماتېږي پوه شئ پې که اوس خلک هوښیار شوی دی څه اوس ګیلاسونه د څه د اوسپنې جوړ کړي د تانبې جوړ کړي نه ماتېږي او ډېر قمقل خلق داسې دی چې د شیشې څیزونه یې جوړ کړي په دویمه رسۍ ماتي خو دولتونه یې د خلکو سره عبثې چې کوم دی نه استعمالوي د 500 روپو به یو ګیلاس او په یو کړس کې به مات شي پوه شئ پې که هلکه پیدا څه وشوله پوه شئ دا د ډول دپاره دا خلق دومره فضولیات او اسرافات کوي چې حیران بشي ويطاف عليهم من فضة قدروها تقديرا دوی به اندازه کړي دغه کاسې لاله په انداز کولو سره پوه شئ پې که نه داسې نه چې د سره پورې دغه جګ ډک کي یا دغه ګیلاس ډک کي نه په اندازه باندې خیال کاسن دهاقا چې زمیندار لګ ګیلاس ورکې نو بیا ډک به ورکې او چې د دکاندار له ګیلاس ورکې نو بیا څه دی قدروها تقدیرا بیا به ول په اندازه ورکې هغه ډېر نشي څکلی که نه زمیندار ټول څکلی شي ورپسې نو هلته کې کاسن دهاقا راغلی دی او دلته څه راغلی دی دلته قدروها تقدیرا راغلی ولې د خلقو مزاجونه څه دي مزاجونه مختلف دي ويسقون اسکولې بشي په دې باندې کاسن کان مزاجها زنجبیلا هغه کاسه چې دغه مزاج به د زنجبیل چینه ده دغه کې د کاګو چې کوم نه بویم به پکې د کاګه پیژنه پوه شئ پکې دغه ځان له چې کوم دی دغه ځان له خوان دی او خیال که د کافور ځان له خوان دی عین دغه چینه ده پیها چې د په جنت کې تو سما سلسبیل دویم نومې سلسبیل دی زنجبیل او سلسبیل دواړه یو شی ويطاف عليهم بولدان ګرځولې به شي په دې جنتیانو باندې هغه ماشومان مخلدون چې همیشه به غلمان او ولدان یو شی داسې معلومیږي چې دا بس نابالغ هلکان اذا رأیتهم کله چې ته وینې دی لره حسبتهم ته به ګمان کې لؤلؤا منثورا چې دغه مرغلرې دي چنګ وهلې شوي واذا رأیت ثم کله چې وګورې ته دغه مقام ته رأیت نعیما وملکا کبیرا ته به وینې دی لره بېشماره نعمتونه وملکا کبیرا بادشاهي لویه بادشاهي خیال کړه د دنیا بادشاهي به د نه یېره شي مونږ د یو وزیر په دغه کې په ملیشیا کې د یو وزیر کور ته لاړم اوسې ومې کتل که نه داسې دومره میدان دی چې لکه د دې جومات په 3-4 چنده باندې اوس ټول د کورسونه ډک دی او د سرو زرو او د میزونه هم د سرو زره ټول سره زه حیران شوم چې خدایه دا سره زر دی کاکا د کم ځای نه راوړي دي پوه شئ
هغه چې بیا ما تاسو کوم هغه د تانبه وا خدا چې تانبه چې هغه لکه سره زر بسړي تخکاره کېدل پوه شئ ها ټول هر څه دغه سرو زرو په ځای باندې ها بیا ما ته زمون په دې کمرو کې وګرځا دم را لواچو یو کمرې ته وردن نکړم اوس ټوله کمره د کپرې نه کپ امو ګولې دې نه ډالې وړې دی یو جوړه جامې ها اچھا کمرې ته وردن نکړم دا چې کمره ټوله دغه نه ډکو د کپړو نه پوه بیا په دې تاخونو کې نه ځایدل نو دغه وته پړی وته ځوړن کړي هغه پړی ډک کړي د دې جوړو کپړو او هو پوه شي په مې دا موږ د ځان سره ډالې راوړې یو صاحباسته یو زوما دولې ونی پوه شي په کنه موږ د ځان سره ډالې موري و پوه شي په کنه او نو مطلب دا دی چې دا بدن بیا ییر شي د جنت هغه چې دی ولیدو ها دا بدن ییر شي پوه شي په کنه نه الله فرمایي ويطوف عليهم ګرځي طواف پکې پدې باندې ویل د انون مخلدون الکان چاغه به همیشي الاقوال به ختميږي نه اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا واذا رأيت ثمر رأيت نعيما وملكا كبيرا سما بمعنى دا سما ذرفي لخوا عليهم ثياب سندس پدې باندې بجامې د ریخم وي خضرن شنه ریخم ها شنه جامې به واستبرقون او غټ ریخم بي وحلوا اديت بواغو سولشي اساورا بنگړي من فضتين د سپینو زرو باوغان او بنگړي بي وسقاهم ربهم شرابا طهورا ها او بس کی پدی باندې رفل په شراب طهور سره دلته لکان خوشحالي ګويرا ها چا د سرو زرو غوتای پلاس کړي چا د سپینو زرو ودا خدای باندې ها پرې دې دا ډولونه پوه شي به کنه ها چاغه ډول دته مکمل میلاوش ها خیال کړه لکه نه دا چا د لیونی په کوم مشته چې 15 واړه غوتې ډکې کړي نسنه د سپینو زرو د غوتو پوه شي او نو الله فرمایي وحلوا اصابر من فضه وسقاهم ربهم وبسكي فديبان رب بل شرابا طهورا شراب من شربت پاکیزه ان هذا كان لكم جزاء دا سدون استاسو بدلدا وسكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا اے حبيبا دا قران پاک مون پتا نازل کړل په نزول سره فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم دا الله په حکم باندې صبر کوا او اطاعت مکوا د کافرانو د چا آسمن د مجرمانو او کفور یا د ناشکر خلق واذكر اسم ربك بكرة واسویلا ومن الليل فاسجد له د شپې سجده کوا د شپې الله ته سجده کوا تهجد کوا وسبح ليلا طويلا او د الله تسبیح کوا وګد شپه خو چې کم وخت کې تراویح کېږي بس تسبیحات کوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خیال کرا تسبیحات ان هؤلاء يحبون العاجل بشك خلق شدي خوخيت دنیا چې دنا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پریدي دی وړاندې خپل ورستو خپل یوما ثقيلا غدرانه ورځ دغه درنه ورځ فکر وسره نشته دي نحن خلقناهم وشددنا اسرهم مون پیدا کړی دا انسانان او محکم کړی دي جوړونه د دې جوړونه مون سړي محکم کړی دي خیال کړه وذا شنا کله چې زمونږ خواغه شي بدلنا امثالهم تبديلا بدل بکوم مثالونه د دې په بدلولو سره چې زمون خواغه شي د دې په ځای باندې با مونږ نور خلق راو خیال کړه دا جوړونه ولې یاد کړه خیال کړه دا جوړونه ځکه دا انسان قیام پسده په دې جوړونه دي انسان پسه ولاړ دی او سو جوړونه دي په دې بدن کې 360 380 جوړونه دي خیال کړه ا دې وجه حدیث کې راځي چې د هر جوړ د پاره الحمدلله ویل سړي دا لازم دي کوشش وکړي چې کم از کم 300 او شپېته ځلې بنده روزانه الحمدلله وي د دې جوړونو شکر به ادا شي خیال کړه او نه اثر ستوي دې جوړ ته خیال کړه او دا خلق موټر اخلي وې دا پلان کې ماډل دی دا پلان کې ماډل دی چې څوک نږدې ماډلي هغه ډېر قیمتي چې لګلري ماډلي نو هغه صحیح
هغه بې قیمته خیال کې رااله کنه ولې دا جوړونه زاړه شوي ها چې جوړونه زاړه شوي نو دا هغه صحیح هغه بې قیمته ها او دا انسان هر قیمتي چې دا جوړونه څه شي دا زاړه شي پوه شي په کنه ها خیال کې رااله کنه چې څومره ډېر وخت تیریږي نو ډېر قیمتي کیږي دا الله په نظر کې دې څه شي ډېر قیمتي شي اگر که د اویاو ماډلی یا د سلو ماډلی د څه شي ډېر قیمتي شي وګوره دې د خدای قدرت ته چې اویا چې کم دین واکه کال عمر به شي بیا منډه به وخی خیال کې رااله کنه او ته د اویاو کال موټر راو باسه دې منډه ووخی خو شي په ورکه وإذا شئنا إن هذه تذكرة بشك دا قرآن پاک نصیحت تے دا سدے دا نصیحت تے فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون تاسو نغواړی إلا أن يشاء الله تاسو اراده نه کوي د یو شی مگر هله چې الله اراده وکي د الله د اراده نه بغیر د بل چا اراده نه چلی ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما دا سورته مرسلات مخی صورت دهر ذکر شو باقی کې د جزا او د سزا ذکر و خیال کراله د جزا او د سزا باقی کې ذکر و خیال کراله د مؤمنانو او د کفارو د دوارو عاقبت هغه ذکر او په دې صورت مرسلات کې محل د جزا ذکر کیږي چې هغه څه دی هغه ورځ د قیامت محل د جزا په کې ذکر کیږي چې هغه ورځ د قیامت ته چې انما توعدون لواقع خیال کراله نو الله فرمایي باقی د دې صورت شان نزول ذکر کوي د صورت مرسلات صحیح بخاری دغه شان نزول راغسته دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینا ته تلو په یو غار کې مونږه ناشتو او د دې صورت نزول شروع شو د دې صورت نزول شروع شو او نبی علیه السلام بوي او ما به ور سره وي نبی علیه السلام بوي او ما به ور سره وي او ما به ور سره یاداو خیال کراله پدې کې یو مار چې کوم نه راووتلو په دغه غار کې او په مونږ باندې حمله کوله دغه مار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته اشاره وکړه ودا مار قتل کا دا مار قتل کا او ما پاغه مار باندې حمله وکړه خیال کراله خو هغه مار زمونږ نه وتښتېد او په غار کې بیا نه وتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل وې ته شکر دی دا مار چې کوم دی نو ستا د شر نه بچ شو او موږ د ده د شر نه بچ شو خیال کې راغله تفسیر ابن کثیر دغه شان نزول ذکر کړی والمرسلات عرفا قسم دې زما پاغه بادونو باندې قسم دې زما پاغه بادونو باندې المرسلات چې آزاد پر خودلې شي عرفا پشان چې کوم نه د ویختو د اس پشان د ویختو د اس داسې بادونه پر لپچې لکه د اس ویختم لیدلې دي د اس د دې سټ ویختو چې هغه ته درته وی په یو بل پچې دغه بادونه سي مسلسل بادونه د ما دي قسمي په مسلسل بادونه باندې عرفا د جهات د سنه د ویختو د اس فالعاصفات زما دي قسمي پاغه بادونه باندې العاصفات عصفا
چې هغه الوتونکي دي په الوتلو سره خیال کړه عصف ویلی شي خیال کړه لکه عصف الوتلو د باد ته ویلی شي والناشرات زما د قسمې په هغه بادونو باندې چې خورونکي دي سلرا فصلونو لرا ونو لرا ناشران په خورولو سره یا خورونکي دي باران لره په خورولو سره چې دا هوا راشي کنه دا باران په یوا په بل باندې سکی اولی دته نشر ویل شي فالفارقات زما د قسمې هغه بادونو باندې الفارقات فرقا چې فرق راوستونکي دي پس کې په ځنګلاتو کې په میوو کې فرقا په فرق سره خیال کړه آیا فالفارقات نه مراد چې کوم دي نه سدي آیاتونه دي زما د قسمې په آیاتونو باندې چې فرق راولي په میانځ حق او د باطل کې فرق راولي په میانځ څه کې د حق او د باطل او شی په فرقا ففرق راوصلو سره فالملقيات زما د قسمې په فرشتو باندې هغه فرشتي الملقيات ذکرن چې غرزون کې دي پسینې د نبی عليه السلام چې قران پاک لرا هغه فرشتو دي زما قسم چې د پیغمبر علیه السلام پسینې کې څو غرزي وحي غرزي وحي ذکر په معنا ده وحي سره غدرن د صد پاره دا انعامات الله تعالی را لېږي هغه بادونه دي او هغه روحاني شذونه دي او جسماني شذونه دي عذرن د پاره د عذر استاسو خیال کړاله د پاره د عذر د خیال کړاله د پاره د عذر استاسو یعنی د پاره د ازاله د عذر استاسو چې سبب یا تاسو الله ته ونه وای چې خدای تاسو ماته فرشتي نه ورالي تاسو ماته آیاتونه نه ورالي تاسو مال چې کوم دین بادونه نه ورالي تاسو مال انعامات نه ورالي د ازاله د عذر د پاره الله تعالی دا انعامات را لېږي او نظرن یاد يرولو د پاره چې د کفارو د پاره د یری ذریعہ شي چې و یریږي د خپل کفر نه شي واپس شي انما توعدون لواقع دا جواب د سده د قسم قسمونه شو پنځه قسمونه شو انما دا جواب قسم دی انما توعدون دا غشي چې تاسو سره وعده کیږي لواقع دا خامخه راتلون کې دا د غورت د قیامت راتلون فاذا النجوم تمسات هر کله چې ستوري به محو شي داغه محل د څه دی داغه محل د جزاء او د سزا دی هر کله چې ستوري به محو شي ستوري به څه شي طمس ویل شي محو کېدل ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون واذا محو عفو طمس محق دا مترادف الفاظ دي محو عفو طمس او سو دا خیال کرا لکنه دا محو کولو ته ویل شي کله چې ستوري محو شي د ستورو هغه رڼا به ختم شي وایذا السماء فرجت هر کله چې اسمان وشليږي اسمان شي پر شته ویل شي کو شاده گئی وایذا الجبال نصفت کله چې غرونه والوزي غرونه بوالوزي په هوا کې وایذا الرسل اوقتت هر کله چې رسولان به جمع کړل شي رسولان به جمع کړل شي په ورځ د قیامت د څه د پاره لای یوم اجلت د کوم ورځ د پاره اجلت دی به ډلې شي د کوم ورځ د پاره اجل څه ته ویل شي ډلې د کوم ورځ د پاره به دوی ډلې شي لیوم الفصل د پاره د شهادت د ورځ د فصل د پاره د شهادت د ورځ د فیصله هر یو پیغمبر به خپل امت باندې څه کوي شهادت کوي خیال کړه ندی به د څه د پاره جمع کړل شي دی به د دغه عظیم ورځ د پاره جمع کړل شي او د دې د جمع به د څه مقصد د پاره لیوم الفصل د ورځ د فیصله ده وما ادراک شي خبر کړي تعالی را ما یوم الفصل چې کومه د ورځ د فیصله ویلون دا ورځ د یوم اذل للمکذبین دغه ورځ هلاکت ته د پاره د مکذبینو علم نهلک الاولین آیا موږ نه دي هلاک کړي لمبي قومونه ثم نتبعهم الاخرین بیا موږ تابع کو د دې سره په دغه هلاکت کې ورستنی قومونه سره موږ تابع کړي دي
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين. اے انسانان تاسو موږ د دې سپکو بونه نه وای پیدا کړی فجعلنا فی قرار مکین بیا موږ دا په کم ځای کې واچولې په قرار محکم کې چې دا غینه نه په یو خوا بیا بایدل او نه په بل خوا باندې ها هلته کې کله کې ټینګې شو الی قدر معلوم تر څه پورې ها تر قدر معلوم پورې تر مقدار معلوم نه هغه مقدار معلوم سو شپږ میاشت په شپږ میاشتې کې د بچي سا پیدا شي فقدرنا نمون اندازه کړي بچی لرا فنعم القادرون بهترین اندازه کوونکیو فویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا آیا نه دا ګرځولې موږ د ازمکا څه جامعه د چا د پاره احیاء د ژوندو د پاره او امواتا د مړو د پاره دا ځینې خلق وایي وایي که دا خلق ډیر شي پزمکه باندې بچ کم دینو بیا څوک د ګرځېدو ځای پیدا نشي خیال کړه د دې وجه نه موږ منصوبه بندي جوړو څه جوړو چې دا خلق کم شي و د غوي ځامن منصوبه بندي خو الله په خپل کړی دا د یو نطفه نه 2000 چې کوم نه بچي پیدا کېدل شي دومره جراثیم پکې دي چې د هر جرثومې نه بچي پیدا کېدل شي خو خدای پاک منصوبه بندي کړی دا وې د دې خدای سې دي جراثیم دي سړي جراثیم دي دا خلک جراثیم په دغه کې استعمالي په دې مهلکاتو کې پوه شي بکنه وې د دې خدای جراثیم دي معنی بچی نه کیږي څه نه کیږي بچی نه خیال کړه نه په هر یو نطفه کې 2000 چې کم جرثومي دي مولانا مودودی صاحب دا خبره په خپل کتابونو کې ډیره مزیدار کړی دا چې منصوبه بندي ته حاجت نشته ده الله په خپل منصوبه بندي کړی دا د چا یو بچی پیدا شي د چا دوا او ويجعل من يشاء عقيما څوک اډو شندي شي نه یو کېږي نه دوه کېږي نه د ازمکه الله تعالی په خپل څه ګرځولې دا جامع ګرځولې د احیا او د اموات د پاره وجعل فيها رواسي الله پیدا کړی دی په دې ځمکه کې رواسي غرونه شامخات دنګ دنګ واسقيناكم ماء فراتا موږ پتا سو باندې خالص او بو فرات هغه بو ته وی چې نه تروي او نه چې کم دین هغه ترخی ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون لاړ شي هغه وطن ته چې تاسو داغه نه انکار کوئ ځای وستغه وطن ته ځای انطلقوا الى ذل لاړ شي هغه وطن ته هغه سوري تازه سلاس شعبن چې پای کې درې چې کم نه پری دي هغه ورته نه هغه سوري ته نه ځای چې هغه کې درې پری دي دغه ور د سده دغه ور د جهنم دی پدې کې بدري پری وي درې پرې سو درې دوخانه وي خیال کرا لګا یو دوخان به مخه طرف ته بل بشا طرف ته بل بچکم دینو بل بلاندې طرف نه د هر طرف نه بسې لوګي لا ذلیلین دا چې لوګي بوي لا ذلیلین چې نه بسوره کوونکی سوره به هم نه کوي چې ځنه خو سوره نه سړی په خوشاله شي ولا یغنی من الله او نه بچاو کوي د لمبې د ورنا نه بچاو کوي د لمبې نه انها ترمی بشک دغه ور چې دی وشتل کې بشررن پداسه بسرو سره کل قصر چې پشان د بنگلوي د بنگلې مرغټ د بنگلې مرغټ غټ بصری به الو ځي کانه جمالت صفر تبوای چې دا سدي تبوای چې دا بصری او خان زیړ دي تبوای چې دا زیړ او خان دي زیړ خیال کړه صفر جمع ده اسفر خیال کړه دا د جمال سره تشبیه په رنگ کې ورکړی لخوا او د قصر سره تشبیه په عظم کې په غټوالي کې ورکړی ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون دا غورز دا چې دی به خبر نشي کوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون دي ته به اذن د خبروم لکېږي چې دی عذر وکي الله تعالی ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دا ورځ د فیصله دا جمعناکم والاولین فان کان لكم کید کشردل تاسو تدبیر وی فکیدون تاسو تدبیر وکای ویل یومئذ للمکذبین خیال کراله
او یادا د چې په دنیا کې کچې ستاسو تدبیر د مقابلېږي پکې دونی ما ته تدبیر وکړي پوه شوې به کنه د مقابلې دا قول بیا د چا دی د نبی علیه السلام دی ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین دغه دا د مجرمینو عاقبت ذکر دا و د مؤمنینو عاقبت ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خورئ د دنیا چې کم دین واکې لږ ورځې دي پیدا حاصله کوي لږ زمانہ إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون دې ته چې وویلې شو رکوع وکړئ لا يركعون ركوع نه کوي نه سجده کوي او نه رکوع ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون دا سورة مرسلات ذکر دا سورة نبأ دا ذکر